الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فرض منز او واجب المنز هغه بغیر قیامی دال منز نه دی صحیح. که یو نارینه یو زنانه هغه دا غواړي چې زه دې نفل وکم په ناستې وکم، نو د هغه زنانې دپاره د شریعت د خوا څخه اجازت دی چې دا دې نفل په ناستې وکړي. په هغه کې چونکې قیام او ولاړه نه راځي، بیا هم د دې لمونځ صحیح دی. که د فرض لمونځ کوئ یا واجب لمونځ کوئ، په هغه کې قیام او ولاړه فرض ده، د قیام بغیر هغه لمونځ نه صحیح کېږي. اوس د دې څخه وروسته موږ تاسو د لمانځه واجباتو ته ځو. د واجباتو مطلب دا دی که چیرې دغه واجب د تا څخه بې پامه په لمانځه کې پاته سو، بیا به په آخري کې سجده سهو وکړي، او که دې قصدن پرېښوي بیا په آخري کې سجده سهو باندې هم دا لمونځ نه صحیح کېږي، لمونځ به برته د سره کوي. دغه د واجب په باره کې د شریعت فیصله ده. اوس واجبات واوري. واجبات د لمانځه اول واجب چې دی د فرضو په اولو دوو رکعاتو کې او د نفلو د سنتو د هغه په ټولو رکعاتو کې الحمدلله ویل دا واجب. یو وارې بیا واوري. د فرضو په اولو دوو رکعاتو کې الحمدلله ویل، که چیرې تاسو سنت کول 4 رکعاته یا د نفل کول 4 رکعاته، د هغه په هر رکعت کې الحمدلله ویل واجب دی. دویم فرض دا دی چې د سوره فاتحه سره د الحمدلله سره به سورت ملګری کوي، دا دویم واجب دی. او دریم واجب د رکوع په ترتیب سره کول. مثال کې طور پر رکوع د هغه بعد سجده ده، د هغه څخه مخکې قرائت ولو، دا پر خپل ترتیب باندې کول چې اول به قرائت وایي، بیا به رکوع کوي، بیا به سجده کوي، پر دا ترتیب باندې لمونځ کول دا هم واجب. او څلورم هغه چې دی قومه کول. قومه وچېشته وایي؟ قومه چې انسان کله رکوع وکړي، د رکوع څخه چې واپس دی راپورته شي ودرېږي، و دې ته ویل کېږي قومه. یو ساعت درېدل دا چې دی واجب دی. او د رکوع څخه سیده راپورته شه، مت سیده ولاړ چې سجدې له، دا په شریعت کې ممنوع دی، پر دې باندې پابندي ده. ولې قومه پاتې سوله. او پنځم واجب چې دی هغه دی جلسه. جلسه چې شته وایي؟ جلسه چې یو انسان منځ کوي، سجدې له ولاړ، سجده وکړه، د سجدې څخه چې دی راپورته شي بیا دویمې سجدې له برته ځي، په دا میان کې یو ساعت کوي، هغه رنګه د اتحیاتي پر شکل باندې انتظار کول، کښېنستل، دې ته ویل کېږي جلسه. او د دغه 2 سجدو په میان کې ساعت انتظار کول، کښېنستل، دا هم واجب دی. او د هغه څخه وروسته شپږم واجب چې دی هغه دی تعدیل ارکان. تعدیل ارکان د عربي لفظ دی، د دې مطلب دا دی چې هر رکن د لمانځه، هر فرض هغه لږ په اطمینان او په صبر سره کول، په تلوار، په جلدبازي، په منډه ترنډه باندې کول، دا هم د واجب پرېښول دي. لہذا شپږم واجب دی تعدیل ارکان، یعنی د لمانځه چې کم ارکان دي هغه په اطمینان سره کول، سوکه کول، تیز جلدبازي کول، بیداری کول، دا نه. او د هغه څخه وروسته اوله قاعده چې کومه ده، یو انسان 4 رکعات لمونځ کوي، هغه په لمانځه کې 2 ناستې کوي. یوه ناسته پر اول 2 رکعات وي او دویمه ناسته پر 4م رکعات وي. نو پر دویم رکعات باندې ناسته کول دا هم واجب دی. پر دویم رکعات باندې ناسته کول هغه فرض وو، مشتاس وویل، لیکن دا اوله ناسته کول چې پر دویم رکعات باندې دا واجب ده. او اتم واجب هغه په اوله ناسته کې التحیات ویل او په دویمه ناسته کې التحیات ویل. دغه التحیات ویل جلا واجب دی، او په دویم رکعات باندې خالی ناسته کول دا جلا واجب دی. دا اته. او 9 واجب چې دی هغه لمونځ په سلام باندې ختمول. یو انسان دی هغه تحیات ویله، تشهد وایي، درود شریف وایي، دعا ویله، دا هغه بعد دا السلام علیکم ورحمت الله چې مشتاس وایو، دغه سلام ګرځول دا هم واجب دی. دا نه. او 10م واجب چې دی هغه چې مشتاسو مخصوصا وتر کوو، په هغه وترو کې مشتاسو د اللهمین څخه مخکې غوزول لاس وړو، الله اکبر وایو، دغه الله اکبر ویل دا هم واجب دی. او دغه رنګه د الله اکبر څخه وروسته اللهمین ویل، دا ویل هم واجب دی. دغه څو مشتاسو د لمانځه 10 واجبات یو وارې بیا واوري. د لمانځه اول واجب چې دی هغه د فرضو په اول 2 رکعاتو کې
او د فرض بغیر سنت سو نفل سو د هغه په ټولو رکعاتو کې الحمدلله ویل دا اول واجب سو. او دویم واجب د فرض په اول 2 رکعاتو کې د سنت او د نفل په ټولو رکعاتو کې د الحمدلله سره سورت ملاول دا دویم واجب دی. او دریم قراءت کول، رکوع کول، سجده کول پر داغه ترتیب باندې لکه څنګه چې الله ومشت حکم کړی دی پر دې ترتیب باندې منځ ادا کول دا هم واجب دی. او څلورم قومه کول دی. قومه مطلب چې یو انسان ولاړی رکوع سبحان ربي العظیم وایي د هغه خاصه چې راپورته سي د سیده لکه دی چې الحمدلله وایي په هغه حالت کې درېدل دا واجب دی. که یو څوک نه درېږي هغه انسان واجب پرېږدي او په واجب پرېښولو سره ما تاسو ته وویل که بې پامه پرېښوي سجده سهو به کوي، که قصدن پرېښوي بیا که سجده سهو هم وکړي بیا هم عدد المنځ نه دی صحیح د سره به بیا دوباره لمونځ کوي. او پنځم واجب چې دی هغه دی جلسه. جلسه وایي چې شته د 2 سجدو په میان کې یو څو سیکنډ تک کښېنستل. یوه سجده انسان وکړه د هغه څخه راپورته شو د اتحیاتو په شکل باندې 1 سیکنډ 2 سیکنډ 3 5 دې ته ویل کېږي جلسه. او دا جلسه کول دا واجب دی. لہذا دا 5 شپږم چې دی هغه تعدیل ارکان. تعدیل ارکان په پښتو کې مطلب هر رکن هر فرض هغه د لږ په صبر باندې لږ په سړه سینه باندې ادا کول دا هم د لمانځه د واجبات څخه دی. او وم واجب هغه چې کله یو انسان 4 رکعاته لمونځ کوي نو دی پر 2 رکعاتو باندې هم ناسته کوي، تشهد وایي، اتحیات کوي او پر 2م رکعت باندې هم کوي. په 4 رکعاتو کې چې کومه اوله ناسته ده دغه اوله ناسته هم واجب ده. کله یو انسان څخه پاتې شوله په ویره باندې بیا د دی په 4م رکعت کې چې کله اتحیات وویله په یوه خوا د سلام وګرځوي بیا د سجده سهو وکړي. او که چیرې قصدن پرېښوله بیا په سجده سهو باندې هم دا غلطي نه ختمیږي بیا به د سره دغه لمونځ کوي. دغه زموږ تاسو وم واجب. او 8م واجب چې دی هغه که یو انسان 4 رکعاته یا 2 رکعاته لمونځ کوي په اتحیات ویل قدرمنو د اتحیات مقدار کښېنستل دا یو واجب دی. او په هغه ناسته کې اتحیات ویل دا بیا بل واجب دی. نو په اوله ناسته او په 2مه ناسته کې اتحیات ویل دا هم واجب دي. که یو انسان کښیني لیکن د سوچ او فکر په بله خوا وي اتحیات یې نه وویله بیا دی برته ولاړ شلو 3م رکعت ته یا سلام وګرځوي 2 رکعت لمونځ کوي نو دغه انسان څخه واجب پاتې شو دی به ژر تر ژره سجده سهو کوي چې قصدن پرېښوله بیا به لمونځ د سره کوي. او 9م واجب چې دی هغه د لمانځه ختمول دی په السلام علیکم ورحمت الله باندې. 10م واجب چې دی هغه په وترو کې چې کوم اللهمین موږ تاسو وایو د هغه اللهمین دپاره الله اکبر ویل هم واجب دی. که چا څه بې پامه پاته شو سجده سهو به کوي. او دویم خود اللهمین ویل دا هم واجب ده. که د یو چا څخه پاته شوله هغه به د لمانځه په آخري کې سجده سهو کوي. دغه د بې پامه غلطۍ دپاره دا یو پټۍ شوله. که یو چا قصدن پرېښوي هغه به د سره لمونځ کوي هغه که بیا سجده سهو وهم کې دغه غلطي او دغه لمونځ مکمل شوی نه دی. پر دې الله موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي.